نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير الرازقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله د ټولو مخلوقات سره د رزق وعده کړی ده. اگر که یو انسان رزق نخوري، الله جل جلاله بیا هم هغه ته رزق ورکوي. د بل چا په واسطه باندې دغه انسان ته الله جل جلاله رزق ورکوي. لکه یو واقعه کې راځي چې یو انسان او یو مولانا صاحب هغه په منبر باندې بیان وکړلو و چې څوک رزق نخوري بیا مولا الله جل جلاله دله دغه رزق ورکوي. نو یو په دغه کې یو صاحب چې هغه ویل زه رزق نخورم ماله به الله جل جلاله څنګه راکړي. دغه صاحب کور ته لاړې، کور کې ورته خلکو روټۍ رواچوله، هغه روټۍ د نه خوړله. وایي چې زه ګورم چې ماته الله جل جلاله څنګه رزق راکوي. زه به الله جل جلاله خدای اله ومنم چې ماته زه نه غواړم او هغې ماته راکړي، زه نه خورم او هغې بیا ماته راکړي. دغه صاحب ډېر دغه وکړلو، یو ورځ روټۍ ونه خوړله، په دویمه ورځ هم روټۍ ونه خوړله. کور کې به ټولو خلکو تنګولو، بار بار به ورته ویل چې روټۍ وخوره د لوږې به مړ شي، خو روټۍ نه خوړله. حالانکې ډېرې وصفې خلکو وکړلې، خو ده بیا هم روټۍ نه خوړله. د هغې نه پس دا یو ځنګل ته لاړې، یو دشت و بیابان ته لاړې، د دې وجې نه چې ما ته خلک ستونه نه کوي، د روټۍ ست راته نه کوي، زه روټۍ نه خورم، بس زه روټۍ نه خورم، ما ته خلک ستونه ونه کي. د دې وجې نه دا یو ځنګل ته لاړې. چې کله ځنګل ته لاړې نو هغه ځنګل کې دا کېناستلو او هلته خپل عبادت کولو، خو لیکن روټۍ نه خوړله. بیا چې کوم د کور خلک وو هغوی ورله روټۍ وړله، ښایسته ترکاري ورته برابره کړله، چاول چرګانې ورته برابر کړل، ده پسې ولیږل چې کوم ځای کې دا هلته پاتې شوی و هماغه ځای ته دغه خوراک ورولېږلو، دغه طعام یې ورولېږلو چې ای د خدای بنده دا خوراک وکړه. خو لیکن ده یو ضد ټینګ کړی و چې زه به خوراک پخپله نه کوم، زه دا خوراک نه کوم، ما له خدای پاک څنګه خوراک راکوي، ما له خدای پاک څنګه رزق راکوي، زه یې نه کوم. چې کله دغه صاحب دغه روټۍ ورته کېغوستله، ناوخته شو، ماسخوتن شولو، دغه روټۍ پرته وه. په دې کې په دغه لاره باندې د ځنګل په دغه لاره باندې یو څو کسان ډاکوانو چې هغوی تېرېدل. چې وی کتل نو په ډونګه کې یا په پتیله کې دغه چاول او چرګان پراته وو، نو هغه ښه ګرم وو، نو یخني وه او دوی ورته ډېر زیات زړه وشولو چې دا چاول او دا چرګان یعنی تیار رزق دی، دا به مونږ وخورو. خو چې کله دغه کسانو دغه ډاکوانو دغه رزق خوړلو، د رزق خوړلو نه مخکې د دوی چې کم مشر وو هغوی ویل چې نه دا رزق مونږ نه خورو. ولی داسې نه چې مونږ ته پکې چا ساچولي، راځئ چې دلته وګورو چې دلته نږدې مونږ سره څوک شته که نه. که مونږ سره څوک نږدې وي خو ده راته پکې بیا دا څه کړي، زهر راته پکې اچولي یا نور څه راته پکې اچولي دي او مونږ په دې باندې چې کوم دی څه کوي خرابوي. نو دغه کسانو څه وکړلو، خپل منځ کې مشوره وکړله، وګرځېدل په نږدې ایریا کې. همدغه صاحب چې کم کس ویل چې زه رزق نه خورم، ماله به خدای پاک رزق راکوي، دغه صاحب په همدغه ځای کې نږدې پروت و. هغه ډاکوانو مشر ډاکوانو ته وویل چې تاسو ته ما ویل نه چې ده پکې خامخا څه اچولي دي، راځئ راوینیسئ او دله دا رزق اوس ورکوئ چې دا بې باندې مړ شي. ده پکې څه اچولي دي، راځئ دا ونیسئ همدله دا رزق ورکوئ. چې کله یې ورته دغه رزق راواخیستلو او ورکولو نو دغه صاحب بیا هم رزق نه خوړلو. نو ډاکوانو سره ښه مطلب وسله برابره وه، دغه غلو سره دغه ډاکوانو سره اوزار برابر وو. نو دا کوم کس چې دغه رزق سره نږدې ناست وو، یعنی خوا کې ورسره پټ شوی وو او هغه ویل چې زه دا رزق نه خورم، نو هغه ډاکوانو راوستلو او په زور یې دغه رزق ته کېنولو. ډاکوانو به وهلو چې شا به دا خوراک کوه، ډاکوانو له په زور په خوله کې دغه رزق ورکړلو. د چې کوم دغه خوراک به نه به یې کولو، ډاکوانو په زور باندې به په ده خوراک کولو چې شا به دا به ته کې. هغوی خو مقصد دا و چې د پکې څه اچولي دي مونږ ته، نو راشه په همده باندې وخوره چې همدا پې باندې مړ شي. نو دغه ډاکوانو دغه کوشش وکړلو چې په ده باندې دغه رزق وخوړلو، چې کله یې په وهلو په ټکولو پې دغه رزق وخوړل نو په ده باندې هېڅ هم ونه شو. نو د هغې نه پس دا چې کله سحر له مولوي صاحب له راغلی، مولوي صاحب ته وایي چې مولوي صاحب تا
ټوله کیسه صحیح کړې وه چې الله د باندې رزق خوري خو یو خبره د کې بیا هم پرېښې ده و چې کومه خبره هم کې پرېښې ده وایي دا خبره که چېرې ته دغه رزق نه خوري خدای پاک د باندې خوري خو که بیا دې هم نه خوړلو بیا په د باندې د وهلو په زور باندې هم خوري یعنې په ما باندې ډاکوانو د وهلو په زور باندې وخوړلو د دې واقعي مقصد دا دی چې خدای پاک جل جلاله هر چاته رزق ورکوي اگر که څوک دا ووایي چې زه نه خورم بیا هم هغه انسان ته الله جل جلاله رزق ورکوي خدای پاک جل جلاله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو دا رزق زیات فراخه کی او د غریبۍ او محتاجۍ نه د الله جل جلاله ټول مسلمانان وساتي آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین